یو زنه ده چې هغه په میډیا راځي نو هغې ته خپل خاوند 3 طلاقه ورکړي دي. د هغې نه پس هغه سړي خپله ښځه بیا ساتلې ده او دی ویلي دي د دې ویډیو یې هم وایرل کړې ده چې عالمانو نه مونږ تپوس وکړو فتوی رالی چې 3 طلاقه 1 طلاق دی. د دې خبرې ضرورت دی چې څه کوئ نه هغه کوئ او خلق خو مه خرابوئ که نه چې یو مجلس کې یو کس 3 طلاقه ورکي نو شیعهګان بزرګان غیر مقلد احباب هغوی فرمایي چې دا یو شو. شیعهګان بزرګان او غیر مقلد ملګري فرمایي چې دا یو طلاق شو. موږ چې یو ټول اهل سنت والجماعت یو، کم کسان چې اهل سنت والجماعت دي د هغوی په نزدیک دا 3 طلاقه شو، 1 طلاق نه دی. اوس قرآن او حدیث څه وایي؟ اصل خبره د قرآن او حدیث ده، هغه بیانوم، هغه درته کوم، خو مخکې په موقف ځان پوهېږئ. یو کس خپله ښځې ته وایي تا 3 طلاقه نو 3 شو، جمهور وایي چې دا 3 شو. دلیل بیانوم. امام مالک، امام شافعي، امام احمد، امام ابو حنیفه 4 امامان وایي دا 3 شو. امام بخاری رحمۃ اللہ باب تلل باب من اجاز الطلاق الثلاث، بخاری جلد نمبر 2 کتاب الطلاق، چې کوم یو سړی خپلې ښځې له 3 طلاق ورکړي دا 3 دي. د نبي علیہ السلام په زمانه کې هم 3 وو، په یو مجلس کې 3 طلاق 3 وو بخاری شریف، او د عمر په زمانه کې هم 3 وو، یو نو. نبی علیہ السلام په زمانه کې چا به چې ښځې له 3 طلاق ورکړل دا به 3 وو. عمر عجلانی رضی الله عنه خپلې ښځې له 3 طلاق ورکړل، بخاری شریف. فطلق امراته 3 قبل ان يامره النبي صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 طلاق شمار کړه. فتح الباری، شرح بخاری، عمدة القاری، شرح بخاری، یو شافعی دی یو حنفی دی، په دې اتفاق چې 3 طلاق دي. ویجی د نبی علیہ السلام په زمانه کې 3 طلاق 1 طلاق وو، 3 اومه ته نه وي. ها که یو کس براغه چې ما 3 طلاق ورکړه خو نیت مې د 1 طلاق او نیت مې تاکید دروغ نه ښه رښتیا روکانه ښځې له 3 طلاق ورکړه، نبی علیہ السلام له راغی وي زما اراده د 1 طلاق وه. اوس په دروغ نه وایه، اصلا چې یو کس 3 طلاق ورکړي او 3 طلاق اراده یا اراده نی نو 3 شو، بیا اوس دروغ وایي زما د 1 اراده وه، مخکې د ولې نه وی. اوس چې خبر اورېده نو اوس وایي